منګه د آغا حج نه راغشتې وه او په هغې کې بیا د مدینې منورې پورې راغلي او څه فضایل موږ د روضې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تېره جمعه ویلو او دکه شان دغه سفر چې دغه سفر دا د مسلمان دپاره څومره لازمي دي چې چاله الله طاقت ورکړي او چې څوک یې نه کوي د هغې باره کې ارشادات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اوس آداب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې آداب علماو ډېر زیات لیکلي د 500 نه زیات لیکلي ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې لذي قبر مبارک لذي نو کم آدابو به ته خیال ساتي دا سفر ټول د شوق او د محبت دی تاسو ته ما تېره جمعه هم ویلو علما لیکي چونکې راځي حدیث کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم علاقې ته یعنی مدینې منورې ته چې ته کله ځې نو په نیت د روضې مبارکې باندې که چا د جومات نیت وکړم صحیح ده حدیثو کې د هغې هم ذکر خو ډېر وقار او عزت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا څومره مینه محبت زیاتي چې دی په دې نیت لاړ شي چې زه قبر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي وایي چې زما د زیارت نه علاوه بل څه کار نه وي نو د زیارت نه علاوه چې بل هر څه وی چې د زیارت نه علاوه بل څه نیت نه وي بل څه نه وي او په دکه نیت زما روضې له راغې نو زه به د دپاره شفاعت کوم الله هم دې نصیب کړي نو د دې وجې اسحاق بن ابراهیم فقیه رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه وایي چې لومبني سفر کې نو بالکل یې په نیت د روضې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کشان علامه ابن حمام رحمه الله یا د ټولو علماو په دې اتفاق ما تاسو ته ویلي بعضو ورته سنت ویلي دغې سفر ته بعض ورته واجب هم ویلي نو چې دغه ځای له ځې ته دا سفر کې نو دا به خالص په محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره محبت مضبوط وي نو دومره به دا سفر خوندور وي څومره آداب زیات وي دومره به سفر چې دی دا ښکلې مزېدار او که چېرته ستا آداب نه وي نو بیا په ځای د فایدې کیدی شي نقصان درکړي لکه مدینه منوره ده خیال کوا د ادب ذره ذره د خیال کوا هسې نه چې ټول عمل د نیس نابود شي هسې نه چې ټول عمل د نیس نابود غالبا عبدالله بابا وی یو ځای کې داسې دغه خو زمانه یېرېږي خو ای عبدالله تا به د خپل اوه مهار نیسلی وي نو بیا یې داسې مفهوم راځي تلې مدینې ته که ځوانۍ کې د نوهاره وي دا ټول د مینې او محبت سفر نو چې کله روان شو علما فرمایي درود شریف له به زور ورکړي الله رب العزت نه به دعا غواړي چې خدایه پاکه نیت مې کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات مبارک څه خطا رانه شي په لاره به مکمل د زړه نه به دا ټول آداب دي د دنیا محبت د دنیا د خلکو نفرتونه محبتونه دا به وباسي او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوشش کوي په زړه کې راوړي که چېرته د دې خلاف د نورو محبتونو سره لاړئ نو بیا چې څنګه تلئ دکه شان به راځي تاسو خیال نه کړئ حج له لاړ شي چې راځي لومبي هلته چې دی په لاره باندې ږیره وکړئ حج له لاړ شي چې راځي لومبي ږیره وړه کړي روضې حالانکې لیکلي دي علما وایي چې روضې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څوک راشي او ږیرې والي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په روضه کې مه خړ ته وایي چې زه نیکې لرم خیر نو چې ځې نو ته به دغه نور محبتونه وباسي دویم نمبر خبره دا ده
چې د مدینه منورې د حدودو نه بار چې په دغه لاره تا ته څومره زیارتونه راځي نو دا مستحب دي چې ته هر یو ځای ته ورښکاره شي، خو نیت به د دغه زیارتونو نه وي، نیت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې راځي. تقریبا علماو 30 ځایه په مدینه منوره کې داسې لیکلي دي چې دا د زیارتونه دي، دغه ځای ته ورتګ پکار دی، دغه ځای ته تلل دا مستحب دي. هغې کې اوبه دي او هغې کې باغونه دي، هغې کې احد دي، هغې کې داسې نور بلا چې کوم کسان تللی هغې دې موږ دې الله بار بار بوځي. موږ خو د کتابونو د نقشې نه روان یو، تاسو چې کم تللی نو ای به لیدلي مې وو، الله دې بار بار بوځي، الله دې راته بوځي. نو خبره داسې ده په لاره چې کوم مستحبات راځي کوم څیزونه، بل په دغه سفر کې بل ادب دا دی چې څومره سنت اعمال دي، هسې په سفر کې کله ناکله په دې سنتو کې نرمي راځي. ستا سفر د منډې دی مثال په طور ریل چې دی روانېږي 10 منټه دي 15 منټه دي، ته په دې کې صرف فرض کولی شي، که فرض سنت وغیره کې نو ستا نه بیا ریل دي، بس صرف فرض وکړه تا ته دغلته سنت ماف دي، بس ریل ته ورکوي. د جاز دی دلته ټیم پوره شوی یا ضروری کار دی عدالت ته وردننه کېږي، کیس شروع کېږي، بل څه بل څه، نو تا ته گنجایش شته په سفر کې انسان ته گنجایش وي په سنتو. خو د مدینې منورې سفر داسې دی چونکې خو ته ځې هغه ذات ده چې دا ته د کوم ذات طریقې کې د سنت د چا طریقه د سنت ویلی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مبارکې، نو دغه سفر د هغې خواته دی، نو په دقې کې به سنت څه کې مستحبات به هم نه پرېږدي، لکه دا ټول د مینې محبت سفر دی. او مینه محبت کې تاسو که خیال کړي په دې علاقو کې زمونږ دا چې کوم ملګري داسې د ګروپونو شکل کې، نو دی اکثر دا ویښته یو شان جوړوي، دا جامې م اکثر یو ځای وکړي په شریکه پیزار هم وکړي، نو دا خو انسان مجازي ملګری دی، او چې حقیقت کې ملګرتیا چا سره پکار دی، زمونږ دپاره یې جړلي دي. خیر نو دویم بل ادب داری که چاته دا وخت ملاویږي او دا وس یې وي چې دی د مدینې منورې ته د داخلېدو نه مخکې غسل وکړي او پاکې جامې واچي او چې د هغې حدود شروع کېږي، نو بیا چې دی پکار دا دی چې د مدینې منورې داخلېدو نه مخکې او که چاته دا موقع نه ملاوي ده نو مستحب کار. بیا ذوالحلیفه چې کوم مقام دی دا دغه ځای نه تقریبا 6 میله جوړېږي، آثار د مدینې منورې ښکاره شي، نو مستحبه طریقه دا ده که څوک کولی شي دا دغه ځای نه به انسان پیدل دی روان د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې پیدل که انسان کولی شي. بیا چې کله ته رالې الله دې را نصیب کړي، په ویلو اسان دی الله دې نصیب کړي. بیا چې کله رالې او دا داسې نه ده چې دا ګنې شوي نه، دا ټولو مشرانو کړي دي، دا کاویرینو کړي دي. دا امام ابو حنیفه رحمه الله یو پیره ملګرو دا شاګردان ورته سیف ټول هلته پاتې کېږي او ته نه پاتې کېږي، دې پیره به هغوی ورته زه دې پیره چې اراده وکړو د سفر نه پاتې کېږي. مکې مکرمې ته لاړ، هلته حج وشو وغیره، بیا مدینې منورې ته رال، نو یو هفته تیره کړه، چې هفته تیره شو امام صاحب ورته یې وځي په چا باندې یو رنګ غالبي چا باندې هغې ورته صاحب تاسو وایي چې دی به ووځئ نه شم، ورته چې نه ولې وجه څه ده، وایي نه شم ټینګېدی، نو وایي څنګه نه شي ټینګېدی، ورته وایي چې کوم ځای ته ځم نو په هغې باندې عشق زیات غالب و، خیال مې دا راځي هسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته قدم مبارکي شي، نو هفته وشوه چې تش او دس ماته مې هم نه دی کړ، نور نشم ټینګېدی نه سوا اوس نه شم ټینګېدی، نو په چا دغه غالب وي دغه آداب د مدینې منورې دا زیات که چاته دغه موقع وه نو دغه به کوي. بیا پیاده دا مونږ سره نږدې روس مخکیني خو لا پرېږده دا محمد امین حاجي صاحب دا تاسو چې نعتونه اورئ دا خلکو چې د کاروبار کیسه ترې جوړه کړي، دا محمد امین حاجي صاحب دا حقیقت کې عاشقانو لوی دا لوی خلک چې موږ یاد دا حقیقت کې لوی خلک هغه چې څومره عمر په مدینه منوره کې تیر کړی دی، نو د هغه د حالاتو کې مغې لیکلي دي او دلته هم چې کوم تاریخ والا یې پې لیکلي دي چې هغه به خپیبله په مدینه منوره کې ګرځېدي. اوس هم دلته وایي موږ عاشقان یو نعتونه هغه وایي او ګیرې سره یې څه لوبې کړې بل څه
بیا مدینه منورې ته چې کله بیا خاص کر که دغلته ستا مخکې غسل ونه که وغیره بیا چې مسجد حرام ته ځي نو چې سفر دې کړي نو دا ما تاسو ته ویلو د مکې مکرمې په سر کې او دلته چې ډایرکټ په جومات ته نه ځي آداب دادي رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو وفد راغی چې وفد راغی نو هغه حقیقت کې عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ولیدو نو ارسه خطا شو بس ارسه پریغودل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روز اغیله دنه دیدار لري منډه او داغي چې کم مشورو نو هغه دا اوخان په خپل اوخناسو تر دې چې د اوخانو زه تورسه او خپلوغه متړو بیا د قبيلي والا مخانو تړل څوک چې بابا ځان مشر غني کنه د کام د قبيلي د کلی نو به د ټولو نه زیات خدمت کوي حدیث کې راځي وای سردار د قوم دا خادم د قوم دی مونږ نن سبا مشره پس ټول منډي وار کس منډو خو په خدمت کې له خیر اړیو شاکو حدیث کې راځي بخاری شریف حدیث ته چې کم قوم دا کم قوم یو کس سردار دی به خادم دی نو هغه د قوم د قبيله مشر او د اوساني مشر او د هغه د قبایلو مشر چې تو ګوري تا ته هغه داسې مشري نه و هغه به چې د قبيله مشر یو خبر او کلا به د ټولو خبر او اوس خدای چې خپل ډنګ نو هغه د اوخان د خپل قبيله ټولو تړل او بیا چې دی خو خپل لاړ مزیدار غسل او کو پاکي جامې واچولې بیا راغی مسجد نبوي کې 2 رکعات تحیت المسجد وکړو پس تاغي رسول الله صلی الله علیه وسلم درا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا غي صفات بیان کړي چې تا کې 2 صفات نو خیر خبره مې دا کوله دا غي صفات بیان نو چې مدینه منوره ته بیا دي نو تک شان بغړ وډ نه وځي دا مخامخ کېده دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خو خپل مزیدار غسلو سامان کېده ایساری ګما سامان څه د مدینه منورې سنت د مسجد د حرام نه لګ بیا دلته طریقه بیان ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل طریقه مبارکه دا و چې اغي به کله د سفر نه واپس وکړل نو مسجد نبوي ته بډار کړ چې صفائی غسل وغیرہ د څنګه وکړه نو را بشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لوم ډایرک نه راځي اول بزان لک صفا کې سنت طریقه لار چې تحیت المسجد بو کې او دلته علما لیکلي دي دا یو مسله ده مشهوره عوام خو په داسې نه پوهیږي خدای یو علمي مسله ده چې آیا قرآن احادیثو کې راغلي دي افضل ذکر لا اله الا الله نو ذکر هو قرآن هم دی دا قرآن هم غوړه دی یا بعض ځایونو کې درود شریف متعلق راغلی نو دا څنګه مسله ده نو یو عام خبره ده عام موقع چې کوم دي پاره کې قرآن افضل لپاره کې خبره نشته عام موقع چې کوم دي پاره کې د قرآن ته یو ذکر نشي رسیدي دا یاد وساتئ ځکه دا د خدای کلام دی دې ته یو ذکر نه رسیدي دا یاد وساتئ خو خاص موقع چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خودري لکه ته جمعه ته راځي نو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا خودري چې خیخ په برادن نه کې او کلمه به نو دلته کې کته د قران آیات وې نو د دین غوړه کلمه وې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خودله دغه دا خاص موقع ده عامه موقع نه ده د آیات سره دغه شان دغه خاص موقع په دغه کې درود شریف ویل د ټولو اعمالو نه غوړه او افضل عمل دا مالی کې بس درود شریف وایا 2 رکعات به تحیت المسجد کله وکړه نو بیا به د الله نه دعاګانې وغواړي چې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کړي د عام مړو طریقه دا ده چې هغې د تر عظیم مستحبه طریقه ده چې د خبو طرفه راشي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق علماء لیکلي دي چې دغه روزي مبارک دا دغه نشته الته کې ته د سر مبارک د طرفه مرادي شه دي کې آداب زیات دي بیا چې دا غزه کومه طریقې حکومت وخت هغه ته اساني پسې کی نو داغه مطابق کار وکړ خیر نو دغه د دین مخ کې سنت دي راضی چې ولا آداب دادي چې عاجزه سره به نهایت عاجزی با جوړ نهایت عاجزه سره نهایت په تواضع او انکسار سره ځان به ختم کی
ځان به هیڅ نه ګڼې وی به زه چې مسلمان یم دا برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په نیت ته دې به راځي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې کېږم خدایا چې مخکې شم چې هغې رانه خفه نه وي لومبنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېږي لږه فاصله کې ما ډېر نږدې ورځم دا اوس خو دې لږه سختي کوي مخکې به عام خلک به جنګلې ته هم پرېښودل بلکې بیا ډېر مخکې که وګورې نو خلک لاندې روزې مبارکې ته هم کوز شوي او سختي هم د مناسبه ده ځکه که چېرته ته دا سختي نه کوله کېدی شي بس دا خلک انښتې وي دا خښتې او ګټې هم هلته نه وي پرې خیر شي به یې راچلو دا په دې سختۍ کې په دې تېره روژه کې یو کس چې دی د غیلاب ټوکړه کټ کړی د غیلاب ټوکړه نو ټیک ته دا د هغه یو خپل هغه خو وي چې دا بس ما تر به هلته کي د هغه د یو عشق مقام خو دې ته نه کته چې دا ځای کم ځای دی او نور ورته د خلکو سترګې خړې دي هغې هم د هغې نه هم لږه چاله خطا ده ځکه چې کم ځای ته چې مدارس روړل پکار دي کم ځای ته چې اسلام روړل پکار دي کم ځای هغې ته هغې بل څه روړل بل څه راغی هغې نه هم چاله خطا ده خدای دې خیر کوي نظیر احمد شیخ صاحب چا وي چا راته وي چې ته عربو پسې خو زه ما زه ټولو عربو پسې خبر نه دا کوم چې د ابوجهل زامن دی پسې خبر چې کوم ځای ته راوړل څه پکار دي نو د هغې په ځای بل سره روان او خدای دې خیر وکړي دا د آخرې زمانې به نه او چې کله په مرکز باندې سره راځي نو ته به دلته بیا محفوظ نه الله دې خیر وکړي د دغه ځای آداب ډېر زیات خیر نو خبره داره چې مدینه منورې ته چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته را مخامخ شي نو د روضې مبارکې نه به نه بالکل نږدې ما ډېر باسره کې بس اندازه کې ودرېږو سلام به وی او ما تاسو ته حدیث ویلو چې دا د ایمان او عقیدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته سلام په خپله و او بیا استشفاع عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم دا مضبوطه عقیده د اهل سنت والجماعت چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما به سفارش ګورې تاسو کوئ او دا زمونږ عقیده ده الحمدلله دا ایمان دی ایمان هم نه خوځي په دې خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زمونږ شفاعت کوي او دا خبره زمونږ ګوري الحمدلله بیا د هغې نه پس به ابوبکر صاحب ته سلام وکړي رضی الله تعالی عنهم بیا عمر صاحب او بیا علماو لیکلي مستحبه طریقه دا هم ده چې بیا د دواړو منځ ته شي د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب بیا په دواړو سلامونه وکړي خو چونکې نن سبا رش زیات وي نو چې څنګه موقع خلکو له به تکلیف نه ورکړي خلکو له به تکلیف نه ورکړي بیا دا آداب د رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا درته سلام ویلی چې زما د طرفه په رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نو دا سلام رسول دا امانت دی دا به رسید یا رسول الله چې څونه درته یادي یا د جمع صیغه بیا استعمال کړه د ټولو د طرفه سلام عرض الله دې ټول له توفیق راکړي جامع پاکي خوشبوئی به لګي په سنت طریقه به ورځي او دغه طریقه بیا داسې نه ده چې ته قبر لازم نو دا غني عام قبر دی عام قبر نه دی بابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زستاره سلام جواب درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ستا اعمال ما ته پیش کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او چې څوک زما ما درته وی زیارت لراغو صرف زما د زیارت نیت و زه بدله خصوصي شفاعت کوم دا عامه خبره نه ده بابا خدا د مینې خبره ده چې چا څونه مینه زیاته الله دې توفیق راکړي چا کې دي چې کینسر لګېدل یا په دې کې څونه پوهېږي بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنانه چې کله راشي نن سبا خپل ترازم شپه د شپه مرز د بس تقریبا خو ټوله رڼا خو د زنانو دپاره سنت طریقه داره چې دا د شپې لاړه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارک ځکه پرده د ښځې دا مقدم ده د سړي په حساب سړی خو بس نو ته ووایه چې په مدینه منوره کې د دې پرده لازمي ده نو بابا په ګجوهان کې لازمي نه ده دلته لازمي نه ده چې د 500 ګزه نه د هغې په پړونې کې چې دې ټولې جامې ښکاري
تاسو په ایمان وای یو کس دې ته سوچ کوي چې تور زما د اخر د پړون یا چې دې کې جامع ښکاری کنه ښکاری لور می پړون یا چې دې کې جامع ښکاری کنه ښکاری بابا ټوله خو دې پرده کړې د خدا دې ځکه دې پوز ته پکې داسه شی لګولې کوړې دې لګولې دا پرده لازمي نه ده لږ په دې سيزونو سوچ پکار بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکي سر چې تعین او داسم نه ده چې دغلته د دې تا ته برکات نه راځي برکات راځي مو برکات مخصوصي هغه خاص خلک یو لوی محدث غالبا محمد بن المنقذر یا منقذر رحمه الله هغه وای زما والد سیبو وی هغه یو د مدینه منورې باشنده اتیا اشرفه ورکړي چې د په سفر زم دا ته به تور امانت کې د هو که ضرورت راغی نو بیا خیر دی ولګاوه وی اتفاقی کار هغه لار په سفر باندې او په مدینه منوره کې چې دی قحط راغی چې په مدینه منوره کې قحط راغی نو هغه پکې اتیا اشرفه ولګو وی وخت ردا سړی واپس راغو زما پلار دی وی چې اتیا اشرفه راغی وی زما والد سے ورته چې سبب در وی هغه او زما والد صاحب راي کله په مسجد نبوي کې ودرېدو کله به د رسول الله سلام روزي مبارک لدی خواره وخته پاک نبی سوال نه کول چې خدایا تا ته معلومه ده نو ما هدل ته په خلکو کا حتراغو په دې مله ګولي او د دې روزي مبارک په برکت سره دنه وی چې سار کې د شپه تیر شو د سار د تهجد ټیم چې لا تیاره و یو کس په تیاره کې راغی او زما پلار له आवाज ورک چې المنقدر داواله و چې هغه کته اتیا شته برکات دغه ځای مخصوصيږي هغه خلکو ته چهلی ایمان وسم او پدې باندې محدثینو باقاعده بابونه قائم کړی دي فقهاو په باقاعده دغه ځای تاریخ دانانو دغه ځای حالات را نقل کړی دي چې باقاعده کله نا کله ټول مجمع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب اوریدل چې یو کس له سلام جواب ورکړ فداسم په بعضو موکوله که محمد بن رفاعی وغیره رحمه الله یا علامه قسطلانی وغیره بعضی موکوبان رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک غي سره ملو کړي او د دې آیات لاندې چې مفسرین بیا وګوري ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الله رب العزت فرمایي چې چرته دې تعالی راغلل تا او دې د ځان لپاره استغفار وکړه نو الله به دی اوینی توبه قبلون کې او رحم کوم کې دا چې خلکو تلاوت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک سره نو باقاعده یا خوب کې دغه بشارت راغلي دي او یا په ویخه باندې بعضو خلکو بعض دا ګوره ار یو نه چې یو اوس را پاسي وغیرہ په حوالو سي ار یو داسې نه چې ار یو کس یا لکه نه ار یو کس بابا یو کس کو ار یو کس کو عبدالقادر جیلانی نه دی هر یو کس کو پیر بابا نه کني هر کس په قبر بجانډو چې دام د خیره پیر بابا هر کس کو ابوبکر صدیق نه دی هر کس کو عمر فاروق نه دی هر کس کو عائشه صدیقه نه ده دغه یو تفسیر دی داغي صاحب لیکي وای چې خلک د مدینه منوره کې د 30 پیزارو لیواچی کله منځو شي وای زما زړه دا غواړي چې زه دې ته لاندې سم لمو دا پیزار دی په ما کې دي خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک له پیزار او आवाज هم لرنه شي دغه د آداب ډیر ناشنا آداب دی بابا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای آداب بن ختم سنه سوال دغه بل پیرو بیا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر چا پیرا مسجد نبوی کې یا غیر چا پیرا چا به میغم تیستا کو نو هغه به ورپسې کاکا چا به ورلګي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکه هغه به د مدینه منورې د حدودونو بار ولګوي الته چې په دروازه کې د میخ ټکو چې आवाज درونه خي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي وی زی په کان وښتم و چې زی وښتم وی زلال او ما ته اشاره وکړه چې راشه وی زما مسجد نبوي کې وی زراله وی ما ته وی چې هغه دوه جوانان چې خبرو کې خبرې کوي دی راوله ما وی ما راوستل وی چې کله مې راوستل وی رسول الله عمر رضی الله عنه دې چې د کم ځای یا لکه غپ نه بچي غپ نه ها
هغه سر ته چې ناسې خبرې نه نو کله در رسول الله و چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ راوغوښتل نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته تاسو وکړه ورته وی دا کوم ځای نو هغه ورته وی چې مونږ دا طائف یو وی که تاسو دا مدینه منورې وینو داسې کوړې به مې درکړې وي چې ټول عمر به تاو د خلکو یاد ساتلې وي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزي مبارک سره ناز یو غیله تکلیف ورکوي نو دغه ځای آداب ډیر زیات دي دغه ځای سنت طریقه بیا دا ده چاته روضة من ریاض الجنه چاته وسعت ملاویږي چاله الله توفیق ورکړي او ملو شي ورته دکی میکی به نه وي دغه تم خلک دکی وي بې ادبي کوي ټول مسجد نبوي دی خو که چېرته درته وس میلو شو په دې خاص بیا ریاض الجنت باندې مونځ کولی شي نو په هغه ځای وکړه چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو هغه ځای درته موقع میلو نه شوه دغه نوره ټوک په دغه ځای بیا مسجد نبوي کې وکړه خلک به نه تنګي الله دې توفیق راکړي او دغه شان بیا چې دی دغه ځای کې چې تر کومې ته اوسېږي نو بس درود شریف وایه او روضې مبارکې ته مخامخ ناست یا دغه یو لوی غالبا علامه ابن وهب دی یا بل څوک دی زمانه اوس نوم یې شو هغه چې کله ایمان وروړ دی بنی اسرائیل یو لوی عالم خو د عمر رضی الله تعالی په زمانه کې په شام کې ایمان وروړ نو عمر رضی الله تعالی عنہ د لاس نه ونیسو ورته وی راځه و ایمان دی خورور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزي لدی بو زمال ته د ایمان اقرار وکا بابا د غزه د برکتونو دی الله دې توفیق راکړي بیا چې دغه ځای انسان کله وخت پوره شي دلته چې څومره سفرونه دي کوشش دا بګار دي سړی پیاده وکړي مسجد قباء ته تلل نور الله دې بار بار توفیق راکړي خو بیا انسان چې کله واپس راځي اخیره خبر ارته کوم انسان واپس راځي زمونږ سه ودریږو به ان شاء الله په یو نور کله خدا نن چې دا لیټ شو دا غي وجه دا چې بیا ورپسې وګدي نو دا څه خبره ته ختمو اخر بیا کله چې انسان واپسی کوي د روزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو حدیث کې راځي چې د مدینه منورې مثال دا د بټیر دا خیرن او سخان د ګناهونو والا خلک دا نه پریدي په ځان کې خراب خلک نه پریدي نو ته دې ته خیال کوه جاړه په خپل ګناهونو دغه د اسلاف او د صحابه او د لوی خلکو د امامانو طریقه وا چې اسنا چې دا مدینه منوره ته زکه وباسي چې ته د ګناهونو ډکې ګورې د دې وجې نه چرته نه وباسي نن چې موږ زو نو په تصویرانو زو او چې روزو نو په تصویرانو روزو چې زو نو د حرام او د حلالو خیال نه کوو چې روزو د حرام او د حلالو خیال نه کوو چې زو نو کلین شو دا ګیرې لا ټس ورکو او چې رازو نو ګیرې لا ټس ورکو بابا ته سره راغلی چاله زیکم ته راغلی او وی چې هغه روټۍ چې کله ملګري ولا روټۍ وکړي وی نن خو پیسې د باره نه شو مونږ دې کم ځای کې شو دغه ځای آداب د دې خیال ساتل پکار دي انسان دې کم تلی هغې له دې الله بار بار توفیق ورکړي کم نه تلی نو انشاءالله الله بې نیازه ذات دی الله دې موږ له بار بار توفیق راکړي چې دغه ځای ته لاړ شو خو د آدابو خیال وساتو نن سبا د نیمې نه زیات خلک هغې ټیپ ټاپ د شوق او محبت توجه وباسي خو ته د دې شوق محبت نه لاندې چې کوم صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ده منع کړې ده چې بابا مه وباسه دا تصویران دلته خو که زما ستا نه بې احتیاطي وشي نو بیا به هم څه خبره ده او په دغه ځای کې خو که د بې احتیاطۍ د اراده مو کړله د ګناه د اراده مو کړه ټول عمل دی تباه کېږي او چې دغه ځای نه مردار راغلی دغه ځای نه سخاران بیا به کوم در ته ځي د انسان خو اخري در دغه دی اخري ځای خو دغه دی نو چې د دغه ځای نه هم ګناهګار راشو دا د سوچ خبره ده که نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارکې د احتیاط خبره ده د آدابو خبره ده دا شیخ زکریا رحمه الله بارک راځي چې د تهجد ټیم کې به راغی او د اشراق ټیم کې به د هغه ویلچیر واپس بوته در چې تهجد ټیم کې به راغی به هغه جړلو چې کله به واپس ته نو به هغه جړل یو شان به جړل موږ نن لاړ شو روزي وي جنگلي سره ویډیو کوم آیو پکې لا کعبه مبارک باندې لا سیخ کې و تصویره وباسه تبم به چې ما چې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الته زنانو یو دا ما وختي مې یو کس ته ویم لکه هسې ګپ مې ورسره لګویم سم زیات یې ما ته وایي د نظره مې نه کې د رسول الله سلم امتیان یو نو ما ورته رسول الله سلم چې کوم امتیان غوښته هغه تاسو نه یې اړمه وه هغه تاسو نه یې کوم تګ چې مطلوب دی او په کوم چې څه میلاویږي موږ ورې هغه تګ نه دی پکار دا دی چې کله ځو ځان د علماو نه پوه کړو د فیسبوک نه ځان د علماو نه پوه کړو په فیسبوک موږ هغه کس ورو چې د ټول نه لوی رامي نه ځان نږدې ګوره یو په مخامخ دی اوس دلته نه ډېرې چغې مدینه منوره ده هلته ورتګه بل شان د دې ځای نه بېله خبره هلته بل شان دی چې کله هلته ورشو نو هغه بیا بل شان آداب دي نو چې کوم کسان تلي هغه تقواداري هغه پوه وي نو په کار داري چې موږ ځان د آدابو نه دغه ځای واقف کړو او چې چا له خدای وس ورکړي نو ما درته ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کوم کس چې دی هغه عمرې بار بار کوي د حدیث مفهوم دی په ده به پاکه نه راځي د ده عزت کې به کمې نه راځي نو چې الله چاله وس ورکړي بار بار دي ځي مدینې منورې ته بار بار دي ځي د حرم شریف ته الله دې توفیق راکړي دغه ځای ته ورتګ دا د برکت ذریعه د خاص روزي مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې بیا دوباره سفر شي نو بیا پکې سړی د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نیت کوي یو عالم اخیری خبره دا لیکلی دي وایي که چېرته صرف نیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي دا مقبول او قبول نه